الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. او بعضې د خلقونه څوک دي چې هغه وایي چې موږ ایمان راوړل دی په الله په ورځ د آخرت باندې، او نه دي دوی ایمان راوړونکي. دوی دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړل دی، او دوکه نشي کولی مګر د خپل نفسونو سره، او دوی نه پوهېږي. د دوی په زړونو کې مرض دی، نو زیات دي کې الله پاک دا مرض، او د دوی دپاره عذاب دی دردناک بما كانوا یکذبون، ځکه چې دوی همیشه دروغ وي. ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې د مؤمنانو متقیانو صفات بیان کړل، بیا هغه کافر چې هغوی ښکاره کافر وو، او اوس دا درېیمه ډله ذکر کوي چې هغه ډله د منافقانو ده. ومن الناس بعضې د خلقو نه، د دې نه مراد منافقان دي چې د قرآن د نزول په وخت کې دا موجود و، او د دوی مشر منافق چې و عبدالله ابن ابی ابن سلول و. نو دې منافقانو ډله کې اکثر یهود و چې د خپل مطلب دپاره وقتي طور مسلمانان شو، او په باطن کې هغه کافر و. دا قانون دی چې کله یو داعي دعوت ورکړي نو د هغې په نتیجه کې درې قسمه خلق پیدا کېږي. یو هغه چې ظاهرا باطنا منونکي، دویم هغه چې ظاهرا باطنا نه منونکي، او درېیمه ډله هغه چې په ظاهر کې هم مني خو په باطن کې نه مني. نو اولنۍ ډله د مهاجرینو او د انصارو وه چې هغو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خبره ومنله کله چې هغه مدینې منورې ته لاړ. هغوی مسلمانان شو، او د نبی علیه السلام ټول احکامات چې د وحی په صورت کې په هغه باندې نازل شوي دا ټول یې ومنله، هم ظاهري طور هم باطني طور. دویمه ډله هغه وه چې هغوی بالکل خبره نه منله، کافر وو مجاهرین ورته وایي، مجاهرین کافره چې ښه په جهر سره چې کوم دی هغه انکار کوي. او دا درېیمه ډله چې دا د منافقانو پیدا شوه چې اول کې چې ایمان نه راوړ، خو وروستو چې ورته پته ولګېده چې خلق چې کوم دی هغه مسلمانېږي، او دا مسلمانانو ترقي وکړه، د نبي علیه السلام د مشن ترقي وکړه، نو په ظاهر کې ایمان خو قبول کو، خو په باطن کې چې کوم دی په دوی کې ایمان نه و. دا ډېر خطرناک خلق دی. دا هر داعي چې دعوت ورکړي نو د هغې په نتیجه کې دا درې قسمه خلق پیدا کېږي، او دا آخري قسم چې دی منافقان، دا ډېر خطرناک دي، ځکه چې دا د لستوړي ماري. دو خو په ښکاره باندې سړي سره ولاړي، او په پټه باندې د سړي خپې وهي، نو دا منافقان هغه خلق دی. نو قرآن کې راځي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان چې کوم دی هغه په لاندې طبقه د اور کې، د ټولو نه لاندې طبقه چې دا اووه طبقې دي، په هغې کې به دوی پراته وي. دا خطرناک خلق دی. اوس دوی وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله، بعضې د خلقو نه هغه دي چې هغه وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او په ورځ د آخرت باندې، او حال دا دی چې دوی ایمان راوړونکي نه دي، دروغ وایي. دا یې ولې وي چې موږ په الله باندې ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت باندې؟ دا یې هسې د دوکې دپاره وي، او مسلمانان به یې دوکه ورکوله د هغوی د باور دپاره چې دوی په موږ باندې یقین وکړي، باور وکړي. نور د دوی دا ایمان په الله باندې هم ګډوډ و، او په آخرت باندې هم ګډوډ و. په الله باندې ایمان ځکه ګډوډ و چې دوی عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی وي، نو دا خو مشرکانو شرک یې کوه د الله سره. او په آخرت باندې چې کوم دی هغه ځکه ګډوډ و چې وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، دوی به وایي چې جنت ته نه داخلېږي مګر یهودیان. نو دا خو د یهودو نسبیانو، د یهودو نه دا منافقان راغلي په اسلام کې داخل شوي په ظاهره، نور په باطن کې چې کوم دی کافر.
دغه ایمان هم ګډوډ و. نو ځکه الله پاک ووایي چې وما هم بمؤمنین، د دو نه په خدای ایمان شته او نه د آخرت په ورځې باندې ایمان شته. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله لره هغه کسان لره چې ایمان راوړ دی. دو دوکه نشي ورکولی مګر خپل نفسونو لره، لیکن دو پوهېږي نه. اوس یخادعون د خدع نه دی. خدع چې کوم دی هغه یو سړي سره مکر او فریب او سازش کوله، هغه پټول او په ظاهره د هغه خیرخواهي همدردي ښکاره کوله چې سړي ته کنده کوي، کنده چې په باطن کې په سازش کوي چې دا سړی چې کوم دی په څه طریقه باندې د هلاک شي، تباه شي. او په ښکاره باندې د هغه د خیرخواهۍ او د همدردۍ اظهار کوي چې ستا د هغه یم خیرخواه یم. دې ته دوکه وایي، دوکه. نو اوس دلته وایي چې دو دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان راوړ دی. نو د خدای پاک سره خو دوکه نه کېږي، د خدای سره، ځکه الله پاک خو هر څه باندې عالم دی، علیم بذات الصدور، د سینې په رازونو باندې هم خبردار دی. نو د هغه سره دو دوکه څنګه کوي؟ نو د هغې یو جواب دا دی چې یخادعون الله باندې یخادعون رسول الله، دو دوکه کوي د الله د رسول سره او د مؤمنانو سره. نو دلته یو مضاف چې دی چې هغه رسول دی هغه حذف دی، دې ته مجاز بالحذف وایي. نو دوکه دو د خدای سره نه کوله، بلکې دوکه د خدای د رسول سره دوکوله. دویم جواب دا دی چې دوی چې د الله د رسول سره دوکه کړې ده، نو د الله رسول چې کوم دی هغه خو د خدای خلیفه دی، نایب دی. نو دا داسې شوه لکه دوی چې د خدای سره دوکه کړي، دوکه یې کوله د پیغمبر سره، او پیغمبر خو د خدای خلیفه دی، هغه الله پاک رالیږلی او د مخلوق د هدایت لپاره. نو چې د هغه سره دوکه کوله دا داسې لکه چې د خدای سره دوکه کوي. لکه یو آیات کې چې راځي سورة نساء کې، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي د خدای تابعداري وکړه. نو د پیغمبر تابعداري د خدای تابعداري ګرځول ده. یا پیغمبر چې د چا سره بیعت کړی او چا سره یې سودا کړوه، نو هغه سودا الله پاک د خپل ځان دپاره ګرځول ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا الله پاک اغستې د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه، د هغوی مالونه په بدله د دې کې چې د دوی لپاره به جنت وي. نو دا لوز چې کوم دی که نه هغه خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دوی سره کړی د خلکو سره، او بیعت هم پیغمبر کړی، لکه ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، هغه کسان چې تا سره بیعت کوي نو یقینا دوی د خدای سره بیعت کوي. نو د پیغمبر بیعت د خدای بیعت ګرځول دی، او بیعت پیغمبر کړی. او دا سودا هم د دې عقبه ثانیه کې د اویاو انصارو صحابه کرامو سره نبی علیہ السلام کړوه. ورته ووایي که تاسو د الله احکامات منئ نو خدای پاک به تاسو له د دې په بدله کې جنت درکړي. نو دلته ان الله اشترى من المؤمنین، الله پاک د مسلمانانو نه هغه د هغوی نفسونه مالونه اخیستي دي، حالانکې د الله پاک د دوی نه نفسونه مالونه نه واخیستي، دا لوز سره پیغمبر کړی. نو د پیغمبر هغه لوز خدای پاک خپل لوز وګڼه. نو الله پاک فرمایي چې دوی دوکه نشي کولی مګر د خپل نفسونو سره، وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. د عقل په ذریعه باندې چې د کوم شي ادراک کېږي نو هغې ته علم وایي، او د حواسو په ذریعه باندې د کوم شي ادراک چې کېږي نو هغې ته شعور وایي. په دې سترګو چې کوم شی معلومیږي، په دې خولې ژبه باندې، په څکلو باندې، په پوزه بین کولو، دغه شانتې په غوږونو باندې، په اورېدو باندې، په دې لاسونو باندې مسه کول، ده په دې چې کوم شی معلومیږي دې ته شعور وایي. نو دا خبره خو بالکل ښکاره ظاهر باهر ده چې دوی چې وایي چې موږ په الله باندې ایمان راوړ دی، په ورځ د آخرت باندې موږ ایمان راوړ دی، نو دا دروغ دي. خو دوی کې دا شعور هم نشته، په دې حواسو سره هم دا نشي معلومولی چې دا موږ رښتیا وایو که دروغ وایو. دا د چارپایو نه چې کوم دی د څاروو نه هم بدتر مخلوق دی. اولئک کالانعام بل هم افضل، دا د چارپایو په شانتې دی، بلکې د هغو نه بدترین مخلوق دی. هغه شعور پکې هم نشته چې په حواسو سره دا په دې سترګو او په دې غوږونو او په دې باندې دا خبره معلومه کړي چې دا موږ چې څه وایو دا خو دروغ دي.
غلطه ده. نو دغه شعور پکې هم نشته. نو الله پاک وایي چې فی قلوبهم مرضون، د دوی په زړونو کې مرض دی. الله پاک دې د دوی دا مرض سیوا کړي او د دوی لپاره عذاب دی دردناک، ځکه چې دوی به همیشه دروغ وي. اوس مرض چې دی هغه د انسان بدن ته چې داسې اشیا هغه عارض شي چې د هغې د وجې نه په دې مزاج او اعتدال کې فرق راشي او د بدن هغه کارکردګي چې د هغه متاثره شي، نو دې ته مرض وایي. نو عوارض جسمانیه چې جسم ته کوم څیزونه عارضېږي، نو په دې کې دا مرض چې دی دا حقیقت دی. عوارض نفسانیه چې دی نفس ته کوم څیزونه عارضېږي، نو هغې کې دا بیا مرض چې کوم دی لفظ دا مجاز دی. نو نفس ته څه شی هغه عارضېږي، لکه بغض شو، حسد شو، تکبر شو، ریا، دا کارونه چې په انسان کې راشي نو دا مرضونه دي، دا ورته درد داخل شول زړه ته. نو دا منافقان چې کوم دي د دوی دا مرض دا جسمانی مرض نه و، په دوی باندې څه تبه ټوخی او زیړې او شوګر دا نه و، خو دا نفساني مرضونه او نفساني د په زړه کې دا غلطې خبرې ننوتې وي. بغض، حسد او تکبر او ریا او دا کارونه دا ورته ننوتي وو. دا ځکه چې نبی علیه السلام کله مدینې منورې ته لاړ، نو هلته خو د یهودو بادشاهي وه ځانه، د هغو بشري وه، او بیا یهودو کې غټ سړی چې و هغه د منافقه بیا چې وروسته منافق شو، عبدالله ابن ابی ابن سلوله. نو دا د رنګ نم ښایسته او غټ سړی و، خبرې هم ډېرې عجیبه به یې کولې، د خبرو ماهر و، ډېر خبرلوز سړی و. نو دی به خلق د دې جنګونو نه تنګ شوی و، نو دله یې تاج جوړ کړی وي، ته به زموږ مشر یې، دې مشرکه و خپله. په دې کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې ته لاړ چې خلقو د نبي علیه السلام اخلاق ولید او پیغمبر او بل شي سره، نو بس خلق په هغه باندې عاشق شو. دا عبدالله ابن ابی ابن سلول او دا پرېښوده، نو د ده په زړه کې حسد پیدا شو چې داسې چلو شو، دا خو د بهر نه سړی راغی، هغه په موږ باندې مشر شو، زما هغه مشري او ریاست دا ختم شو. نو حسد به زیاتېده او دلته به وحی روزانه راتله او د نبی علیه السلام د میشن ترقي کېده، هغه اسلام خورېده. نو چې څومره به اسلام زیاتېده چې د دوی دا حسد زیاتېده، نو فزادهم الله مرضا، نو الله پاک د دوی دا بیماري ښه سیوا کړي او د دوی لپاره عذاب دی دردناک. ځکه چې دوی دروغ وي. دروغ هغه دا و چې په زړه کې کفر او په خولې به وي آمنا موږ ایمان راوړلی، دا دروغ ګڼه. په خولې به وي موږ ایمان راوړلی، په زړه کې کلک کفر پروت و. دل مې رام رام بغل مې چوري، کنه هغه شی دی. اوس دروغ څه ته وایي چې کوم شی د کومه خبر د دې واقع نه هغه خلافي او د هغې سره مطابق نه وي، دا دروغ دی. لکه یو سړی ولاړ دی او ته بل چاته ووایي چې دا سړی ناست دی، دا دروغ دی، ځکه چې هغه سړی خو ولاړ دی. یا یو سړی ناست دی او ته بل یو سړي ته وایي چې دا سړی ولاړ دی، نو د واقع نه خلاف دی، دې ته دروغ وایي. نو په دغه دروغو باندې الله پاک سزا اورولې ده. نو حکم د دې دا دی چې دا حرام دي، ځکه چې سزا پې اورولې ده. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، د دوی دپاره دردناک عذاب دی ځکه چې دوی دروغ وي. نو دروغ چې کوم دی دا منه دي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای خلقو ځان د دروغو نه بچ ساتئ، ځکه دروغ چې دي دا سړی ګناه ته رسوي او ګناه سړی دوزخ ته رسوي. یو سړی دروغ وایي او د دروغو موقع تلاش کوي تر دې چې د الله په کتاب کې دی د دروغجن نه ولیکلی شي. دا د ابو داود حدیث دی. او بل حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمعه، پوره د یو سړي لره دا خبره د دروغو چې دی هره خبره چې کوم دی هغه خورئ چې اورېدلي، چې څه خبره واوري چې وایي او داسې واقعه شوې ده، د هغې تحقیق نه کوي. نو چې تحقیق نه کوي چې دا خبرې خورئ دا دروغو کې راځي، دا دروغ. بل حدیث کې راځي ابو هریره عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل چې په آخره زمانه کې به داسې دجالان پیدا شي کنه چې هغه به سخت دروغجن دي. تاسو به حدیث بیانوي
هغه به نه تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلار نیکه اورېدلي. تاسو د دونه لرې شئ او دوی ستاسو نه لرې اوسېږي. هسې نه چې تاسو ګمراه کړئ، تاسو فتنه کې واقع کړئ. ابو هريره عنه فرمایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې تر هغه وخته پورې د بنده ایمان مکمل کېږي نه تر څو پورې چې د دروغ دوی پرېښودي حتی کې چې په ټوخو کې او په مذاق کې به هم دروغ نه وي او ریا چې کوم دی هغه پرېښودل پکار دي. ریا به نه کوي اگر چې په هغې کې دی رښتینی او د ریا نه به ځان ساتي. دغه رنګې بل صحابي دی سموره بن جندب رضی الله عنه هغه فرمایي چې یو سهار نبی علیه السلام وفرمایل چې ما ته د شپې په خوب کې ما خوب ولیده چې جبریل او میکایل علیه السلام زما خواله راغله، زه یې د لاس نه ونیولم، یو پاکې ځمکې ته یې بوتلم. ما هلته ولیده چې یو سړی ناست و او بل سړی چې کوم دی هغه ولاړ و او د دې ولاړ سړي په دې لاس کې د اوسپنې یو کونډه وه، یو کونډه غوندې. نو دا کونډه به یې د ده په دې وښکي کې واچوله، نو دا وښکی به ورله په دې کونډه باندې راښکه تر دې پورې چې بر دې بره به یې ورسو سټ ته دې سر ته. بیا دا کونډه به یې لر کړه دې بل وښکي ته به یې واچوله، دا به یې راښکه. د دغه منځ کې به دا یو وښکی چې کوم دی جوړ شوی نو هغه به ولګېده، دغه جوړ شوي وښکي ته به بیا واچوه، نو هغه به بر راښکه هغه بل به بیا جوړ شوی نو هغې ته به بیا دا کونډه اچوله. بس دغه کار یو. نو ما تپوس وکړي دا څوک دی؟ نو ما ته هغه فرشتي وي جبریل علیه السلام چې دا هغه سړی دی چې ده به دروغ وي او دغه دروغ به تمامې دنیا کې خواره شو، ده ته به د قیامته پورې دغه شانې عذاب میلاویږي. خو بعضې موقع داسې دي چې په هغې کې د دروغ اجازت هم شته. دروغ ټول دروغ چې کوم دی حرام نه دي، بعضې دروغ پکې جایز هم دي. نو هغه دا دي اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلي دي چې دروغ جایز نه دي مګر په دریو موقعو کې چې یو سړی د خپلې ښځې د رضا کولو لپاره دروغ وایي دا جایز دي. او دویم چې کوم دی هغه په جنګ کې دروغ وه چې جنګ د ځینو په ځان به ساتي، نو چې په یو طرف باندې ځي نبي علیه السلام به هم دغه الحرب خدعتونه جنګ چې کوم دی دا دغه دی دروغ دی دوکه ده. نو هغې مقصد دا دی چې په یو طرف باندې ځي مینګورې ته، نو دا به نه وایي چې موږ جنګ له مینګورې ته ځو، نو وایي موږ ځو جنګ له لاس بره ونیسي. نو خلک به وایي دو خوځخیل ته ځي، حالانکې هغو به هلته ځکه چې دا جاسوسان ګرځي چې هغو ته پته ولګي نو چې دا مینګور ته روان دي جنګ نو هغه په لاره کې ورته ناستي ګرم ولي وجني. نو په دې طریقه باندې که په دې کې دروغ وي دا جایز دی. دریم دا والکذب لیصلح بین الناس، دروغ د دې لپاره چې د خلقو په منځ کې اصلاح راولي. څوک چې روغې جوړې کوي په هغې کې هغه که دروغ وي نو خیر دی. هغه یو فریق به وایي چې یاره طاقت مې نشته که نه په دې ټوپک مې ورته نیوه په تماشه مې ویشته په منځ مې ویشته په منځ باندې او زما به په ده باندې داس بر کېږي که نه بر کېږي، زه بغیر د مرګه دی نه پرېږدم. دا فریق چې هلته هغه بل دا روغې جوړه والا هلته لاړ شي هغه بل فریق له هغو ته وایي یا هغه خو وایي چې دی خو زموږ ورور دی، د ده سره زموږ دښمني خو نشته، دا خو د خولې خبرې وي په هغې کې موږ وران شو نور زموږ د ده سره هېڅ دښمني نشته. دا اوس دروغ ورته وایي، دا دروغ جایز دی. دا ورته ووایي چې هغه وایي چې بغیر د مرګه نه پرېږدم نو خو ښه خبره ورانېږي که نه، نو دغسې به ورته نه وایي. هغه به وایي چې دا سړي وایي چې دا زموږ ورور دی خیر دی، دا راځي پکې دا خبرې خیر دی دا پکې راځي، داسې خبرې به ورته کوي. نو دا دروغ نه دي. نو شامي والا وایي د احیاء العلوم د علامه غزالی رحمت الله علیه کتاب د احیاء العلوم د هغې نه نقل کړي دي چې د یو نیک مقصد دی هغه په رښتیاو او په دروغو دواړو سره حاصلېږي. نو هلته دروغ ویل حرام دي، خو که یو نیک مقصد چې کوم دی بغیر د دروغو نه حاصلېږي نو که اوس دغه مقصد چې دی هغه مباح او جایز وي نو هلته دروغ ویل جایز دي، او که دغه مقصد حاصلول چې کوم دی هغه واجب وي نو هلته دروغ ویل بیا واجب دي. مثلا یو سړی دی چې د هغه سره ټوپک دی، تماچه ده، یا ورسره توره ده، یا ورسره خنجر دی او را روان دی،
او هغه د یو سړي په تکل کې ګرځي چې هغه مړ کړي، هغه سړی تا لیدل دی چې دلته دی او یا ستا کر راغلی دی. اوس هغه راغی تپوس کوي چې هغه پلانکی دلته نه و راغلی، نو که ته وایې چې راغلی و، رښتیا ورته وایې راغلی و، نو وجدي نو ته به هغه بچ کوې نه، نو د هغه بچ کول دا واجب دي. نو په دغه وخت کې هغه ته به دروغ وایي، دا دروغ ویل په دغه وخت کې واجب دي. ما نه دی لیدلی، دلته نشته، دلته نشته، دلته خو نشته، دنده په کابره کې داسې خبره به ورته وکړي که نه. او کوم خبره چې هغه جایز دي، نو په هغې کې جایز مقصد دي، نو په هغې کې دروغ که ووایي نو هغه جایز دي. اوس په شعر کې او په مبالغه کې دروغ ویل چې کوم دی دا هم جایز دي. مبالغه سړی کوي، نو په هغې کې یو سړی وایي زه خو ستا خواله زر پیرې درغلم، خو ته نه وینو زر پیرې، دا مبالغه ده، دا دروغ نه دي. که د دې سړي نه تپوس څوک وکړي چې ته رښتیا زر پیرې ته نه وینې، نو هغه به وایي نه، زما مقصد دغه نه دی، زما مقصد چې کوم دی هغه تکثیر او مبالغه ده. چې زه بار بار درغلی یم، ډېر درغلی یم، د زرو پیرونه مطلب دا دی چې ډېر درغلی یم. دا ښځه خاوند چې وران شو، دا ښځه ورته وایي چې دې کور ته چې زه راغلی یم که نه، ما چېرته خیر خوشحالي ستا نه دی لیدلې. دا اوس مبالغه ده. خوشحالي هغه په خوشحالۍ نه لیدو کې دوی مبالغه وکړه چې ما نه ده لیدلې، یعنې کمه مې لیدل ده که نه، ډېره مې نه ده لیدلې دغه. او دا خاوند ورته وایي ما خو ټول عمر د تا سره ښه کړ دی، خو ته چا په خو نه دا ده کېږي، چا په خو دا کېږي نه، ټول عمر مې دا سره ښه کړ. نو ټول عمر خو ښه نه کېږي، پښتو متل دی وایي ټول عمر نه ښه کېږي نه بد کېږي. ټول عمر د چا سره څوک ښه هم نشي کولی، بد ورسره هم نشي کولی. نو دی وایي ټول عمر مې سره ښه کړ، نو ټول عمر کوم ځای ښه کېږي د سره. یا حدیث کې راځي اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه. نبی علیہ السلام فرمایي دا ابو جهم چې دی که نه صحابي رضی الله عنه، دی خو د خپلې اوږې نه لوړ نه کوزوي وی، د خپلې اوږې نه امسا نه کوزوي. نو مطلب دا دی چې دی خپله ښځه ډېره وهي، خپله ښځه وهي. نو دلته ویل دي چې د خپلې اوږې نه دا لوړ د سره کوزوي نه، دا مبالغه ده. نور هغه د لوړ خو هغه په اوږه به نه و چې هر ټایم به یې ګرځه وه، هر ټایم به یې ښځه وهه ده، خو مبالغه ده په دې کې. یا دا شعر دی انا ادعوک لیلا و نهارا ولا اخلی مجلسا عن شکرک. زه تا ته دعاګانې کوم د شپې هم د ورځې هم، او په یو مجلس کې ستا د شکر نه غافله نه یم، هغه نه خالي کوم. نو د شپې او د ورځې سړی به دې ته وزګار چې خلکو دعاګانې کوي، نو دا مبالغه ده. دا په شعر کې مبالغه شوه. نو یو دروغ دی، یو مبالغه ده، بل تعریض دی او بل توریه ده. نو دغه تعریض او توریه دا هم جایز دی. تعریض څه ته وایي؟ اشارتن کنایتن چې کوم دی هغه خبره کوله، اشارتن کنایتن. نبی علیہ السلام عدی بن حاتم رضی الله عنه ته ووایي ان وسادک لعریضنا، ستا دا بالغ خو ډېر پلن دی، ستا بالغ ډېر پلن دی. نو د هغه بالغ پلن نه و، خو د هغه خوب ډېر و، اوده به و. نبي علیه السلام ورته ووایي چې ته ډېر زیات اوده کېږي، بالغ دې پلن دی، دا خوب دې اوزره هم پلن شوی دی، غټ شوی دی. دغه مقصد یو. نو دغه تعریض چې کوم دی دا هم جایز دی، دې کې هم دروغ نشته. او بل چې کوم دی هغه توریه ده. توریه معنی دا ده پټول او کنایه کوله. د شیدې تفتازانی وایي چې د دې تعریف دا دی چې د یو لفظ لپاره دوه معنی، هغه یو معنا قریبه نږدې او بله معنا د هغې لپاره بعید دی. نو هغه ویونکی چې کوم دی هغه لرې معنا مراد کړي، هغه اورېدونکی چې کوم دی مخاطب هغه دا نږدې معنا مراد کړي، نو دې ته توریه ویل کېږي. په دې کې هم دروغ نشته. د دې لپاره مثال لکه په یو وخت کې د پولیس به ګرځېده، د علما به نیول. نو د مظهر محتمم صاحب الله پاک دې وبخي، هغه پسې پولیس راغله مظهر العلوم ته. نو اوس هغه
پولیس دنه تاسو کو پیژاندای نه او دی ولاړ دی محترم صاحب وی دلته فضل محمد مولوي صاحب نو هغه داسې یو څو قدمه شاته لاړ په دې غاښونو کې دا ګوته کېښوده اوس دغه ځای ولاړ اوس دغه ځای ولاړ پولیس چې دی پرېښود په مخه ووت او دی چې پولیس ووت چې دوم منډې کړې چې کور ته لاړ ځان یې ګرفتارۍ نه بچ کړه دروغ پکې رانغله دارو رانغله او ځان یې بچ کړه دې ته توریه وایي حدیث کې چې راځي چې ابراهیم علیه السلام 3 دروغ ویلي د هغه دروغ نه مراد هم دا توریه ده هغه څه ویلي فقال اني سقيم وی زه بیمار یم خلقو پسې راغله وی مایله د هغې د زو نو ابراهیم علیه السلام ورته اني سقیمه زه بیمار یم نو خلقو خیال دا راغی چې جسماني بیماري ده چې ته به وی دغه به طبیعت به یې ټیک نه بچي او د ابراهیم علیه السلام مقصد هغه بعیده معنا وه روح مې بیمار دی ستاسو په دې شرک باندې په بت پرستۍ باندې خفه یم دا توریه وه بل قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون دوی تا دا کار کړل زمونږ د خدایانو بوتانو سره ابراهیم علیه السلام هغه دا کار د غټ کړل د مشره فاسالوهم ان كانوا ينطقون او دته تاسو کوي د خبرې کوي دوی خبرې کوي نو خلق وی هغه د خلګیدل ابراهیم علیه السلام هغه بوتانو ټول مات کړیو خلاص مایلی لاړ نو دی پاتې شو نو بوتان یې ټول مات کړه په تبر باندې تبر د هغه غټ بوت په دې اوږه باندې کېښوده خلاص دا چا دا کار کړی د وی دی مشر کړی دی نو هغو خیال دا راغی چې دا د مشر بوت دا کار کړی او د مقصد دا و چې مشر خو زه دی پیغمبر ما دا کار کړی نو خپل ځاني مقصد و نو دا او بل روایت کې راځي ابو هريره عنه فرمایي چې یو ورځ ابراهیم علیه السلام او ساره رضی الله تعالی عنها دوی یو ظالم بادشاه مل ته لاړ مصر ته تللی نو هغه بادشاه چې کوم دی هغه به زنانه نیولې چې چا سره به زنانه وه نو خور او لوره دا به پرېښوده چې بل څوک ښځه به یې وه نو هغه به د ځان سره یې څاروله نو بادشاه تپوس وکړ دا څوک ده ابراهیم علیه السلام ورته وایي هذه اختي دا زما خور ده نو هغه مقصد دا و چې دا د مور پلار نه پیدا ده ابراهیم علیه السلام مقصد دا و چې دا زما په دید کې خور ده په دې وخت کې بل څوک مسلمان نشته خو یو ځای ما یو دا ده زما په دین باندې دا ده زما خور ده نبی علیه السلام پسې یو سړی راغی وی سوارلی ماله راکړه هغه وایي زه به تاله د اوښ بچی درکړم هغه وایي د اوښ په بچي باندې زه کوم ما ته غټ سفر پروت دی زه روان یم ته وایي د اوښ بچی نو هغه وایي دا اوښ د دې اوښ بچی چې دی نو دا د دې اوښې نه پیدا کېږي وی د اوښې بچی دا دل در کومه وی دغه اوښ چې خو د اوښې بچی که نه دا یې ورته وی ابو طلحه رضی الله عنه هغه سفر له تللی واپس چې راغی نو د هغه یو زوی و نو هغه مړو ام سلیم رضی الله عنها د هغه بیبي وه د هغې نه تپوس وکړي هغه ماشوم څنګه دی هغې ورته وی هغه په آرام دی او امید دی چې هغه ته آرام میلاو شوی داسې الفاظ ورته وی نو ابو طلحه رضی الله عنه چې کوم دی هغه دا رښتینې وګڼله صحیح ده چې سهار یې چې تپوس وکړو هغه ماشوم خو ما ونه لیدی هغه مړ دی موږ سپارل دی دفن کړی دی وی تا بېګا ورې نه دی بېګا د سفر نه راغلی وي ته نو دغه شانتې به ته بیا به خفه شوی غمجن به وي نو ما درته حل ونه وي خو ما وي په آرام دی آرام به ورته پیدا شوی نو د مقصد دا و چې د هغه مرض له ښه شوی دی د هغې مقصد دا و چې په مرګ سره هغه ورته آرام میلاو شوی دی نبی علیه السلام ته صحابه کرام وویل موږ تا سره ګپ لګوو خوشطبعي درسره کوو نبی علیه السلام ویل زه هم تاسو سره ګپ لګوم خو د حق نه بغیر بل څه نه یم تاسو صرف حقه خبره کوم بل څه درته نه یم نو دا دی یو دروغ شو بعضې حرام دي بعضې دروغ پکې جایز دي دویم مبالغه شوه دریم چې کوم دی تعریف شو څلورم هغه توریه نو بعضې صورتونه پکې هغه جایز او دا بعضې ناجایز ربنا ظلمنا انفسنا